اولاد په تربیت کې د مور څه کردار دی؟ د اولاد په تربیت کې عزیزانو د مور ډېر لوی کردار دی. ولې چې د مور غېږه د اولاد دپاره اوله درسګاه اول سکول جوړ شوی. ابن جزري رحمت الله علیه یو بزرگ دی، هغې یو کتاب دی اسد الغابه فی معرفت الصحابه رضی الله تعالی عنہ. هغې کې څه عجیبه واقع د حضرت خنسه رضی الله تعالی عنها دی. دا یو بیوه وه، خاوند دی شهید شوی و په جنگ کې. جنگ قادسیه وه، د عمر صاحب په زمانه کې یو جنگ شوی قادسیه. هغه جنگ دپاره عمر صاحب اعلان وکړ چې څومره هلکان وي پکار دی هغه هم تیار شي، او که چا سره مال او دولت وي پکار دی په هغې سره مدد د دین وکړی شي. ولې چې د کافرانو تعداد ډېر زیات لوی تعداد. نو عمر صاحب دا اعلان کړو چې څومره هلکان یې ټول دی راوځي. حضرت خنسه رضی الله تعالی عنها څلور بچي. دا د ده سهاره وه، د ده د ژوند تېرېدلو یو پناه وه. څلور واړه بچي کېنول او عجیبه خبره ورته کوي چې ای زما بچو، اخري خطبه ده د مور د بچو دپاره. ای زما بچو، ما ستاسو د پلار په امانت کې رسوایي نه ده کړې، خیانت مې نه ده کړې. ما ستاسو د ماماګانو رسوایي نه ده کړې. مطلب دا ده چې ما الحمدلله زنا نه ده کړې. ای بچو، ستاسو پلارم شهادت ته رسېدلی دی. سبا جنگ دی، تاسو به جنگ له ځئ د خیر سره. څلور واړه بچي کېدل. خو ای زما بچو، خیال کوئ چې تاسو تیر په شا باندې ونه خورئ. ولې چې تیر په شا باندې وخورئ نو علامت د دې خبرې ده چې تاسو منډه وهله چاته نه لګېده. ای بچو، چې تیر ته د خپل سینه ونیسئ چې ستاسو وینه ستاسو په خپو باندې پرېوځي. دا اوس مور بچو ته خبرې کوي. ای زما بچو، تاسو داسې کار ونه کوئ چې اسلام ته ضرر ورسي. بچی تیار که تندیو تخکل که او جنگ ته اولیگه جنگ قادسیه ده. دا اللہ قانون دا سیو، اراده دا سیو چې څلور واړه بچی شهیدان شي. عمر صاحب ډیر زیات خفه شو. وی د مور به څه حالت کې، خاوند هم شهید شو او څلور بچی سهاره د زندګۍ وه، دا هم شهیدان شو. عمر صاحب یو کس ته ویلې وی تاسو کې به څوک د مور ته دا خبره وکړي په اطمینان او په طریقې سره چې مور یې چېرته هسې نه خفه نه شي. چل یو دا نبي علیه صلات وسلام یو صحابي راپاڅېد. هغې ویل چې ای عمر، زه به د دوی کور ته لاړ شي. هغه صحابي ولېږلو، هغه ورټکوي. مور یې اواز کوي، وی څوک یې؟ وی زه د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه د طرف نه راغلی یم او تا ته د یو غم خبر. اوس دا مور راووتله، ورته وایي څه خبر دی؟ وایي ستا څلور واړه بچیان په جنگ قادسیه کې شهیدان شوي. وایي دا د غم خبر نه دی، دا د خوشحالۍ خبر دی. په بیټک کې کېنولو، پۍ ورته ګرمې کړي او پۍ پې وڅکلي. په عربو کې دا دستورو چې کومه خوشحالي به په چا باندې راغله، د خوشحالۍ زیری به وشو، به یې کېنولو، په هغې باندې به یې پۍ څکل، ګرمې پۍ. لکه څنګه چې په دې وخت کې یو زیری راځي، سړی ماشوم ته له 100 روپۍ ورکوي. وایي تا ما باندې د خوشحالۍ خبر ماته راکړی او پاس یې د 2 رکعته لمونځ یې وکړه او الله ته یې وژړل چې یا الله، زه ستا نه راضي یم، زه د خاوند په شهادت هم تا نه راضي یم، زه د بچو په شهادت هم تا نه راضي یم، او زه ډېر خوشحاله یم چې د قیامت په ورځ ما ته اواز وکړی شي چې د یو شهید ښځه او د څلورو شهیدانو مور دې راپاسي. دا تربیت و. هغه څلور واړه بچو د مور په تربیت باندې د خپل زندگی قربان کړه د الله په لاره کې.
کله چې داسې میندې وي داسې بچي پیدا کی